नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मा ढेरो ज़्यादा इज़्ज़तमंदो क़दरमंदो मशरानो अमज़ूलो कशरानो अस्सलामु अलैकुम। मरगरो नन چې تاسو ته ګورم ډېر زیات خوشاله یم او چې زه څومره تاسو تعریف وکړم زما په خیال هغه ډېر زیات کم دی، ځکه چې ما دومره کار ما نه و کړی کوم چې ما تاسو نن ولیدئ. حقیقت دی چې ستاسو مینه ده، الله دې لري او ما له دې الله توفیق راکړي چې څنګه زه د شپې د ورځې په ارمو په نور په باران په څه کې چې زه ستاسو خدمت وکړم انشاءالله او انشاءالله کړی مې دی. دا مې د خپل الله باندې یقین دی او د هغې وسیله نن ماته میلاو شوه او نن دا یو ورپلنډن دی. د یکه مۍ نه مخکې ما جي په دې باندې شروع وکړه چې مطلب دا دی زه انتهایي ډېر زیات خوشحاله یم، ولې چې ما یو خبره باندې ډېر زیات تېرېدم چې یو خو نن د جمعې ورځ ده او په مارکیټ کې چوټي ده. زمونږ عموما مزدوران چې دي هغه ته لرې ځایونو دي او هغه خپل کورونو ته پرون تللي دي، نو زما لپاره چې هغه شپه نه شو کولی، خو د هغې باوجود په هغه لنډ تنګ وخت کې په هغه تکلیف کې تاسو ټول راغلی، نو زه چې څومره ستا شکریا ادا کړم دا کمه ده. ملګرو ډېره مهرباني. ملګرو نن هغه ورځ ده چې په 1886 کې د دې نه مخکې د مزدورانو چې کوم حال و تقریبا زمونږ دا څه لږ ډېر هغې سره سمون خوري، نو هغې کې دا وشوه چې یو مزدور بل مزدور سره میلاو شو او ډېر پوه خلک و، نو هغه نه تپوس وکړو ته څنګه یې ښه جوړې خوشحاله او ستا بچي شته؟ هغه ورته ویې بلکل ویې زوی دې پکې شته ویشته وی څومره دی؟ هغه لاس داسې کوې دومره داسې ونه کړل، عمر یې ونه خو ډېر یو سوچ په خبره وکړه وی دومره. هغه وی وروره ما خو تا دا تپوس وکړو چې څومره دی او ته دا خبره کوې چې دومره، نو هغه ما ولاړ نه دی لیدلی. زه چې سهار ځم هغه ودی، زه چې ماسخوتن راځم هغه ودی. ملګرو هغه خلک را پاڅېدل او هغه قرباني وکړه او هغه قربانۍ هغه رنګ نن راوړو د خیره سره چې نن تقریبا څه کم 200 کاله وشول او هغه ورځ په ټوله دنیا کې مناویږي او الحمدلله موږ هم په ډېر ښه طریقې سره مناو کړه. او ملګرو نن تاسو بیا ریفرنډم وکړو. زه خپل مخالفینو ته وایم یو څو ځای کې ډک کړی نو حرامي به یم، ما ولیدل زه دغه ځای ناست وم او خبرې دومره کوي چې مونږ به دا وکړو مونږ به هغه وکړو، خو نن ما ریفرنډم ما وکړو، الیکشن زما وشو، اوس که د دې نه بس وکړئ نو زه ورته تیار یم راځئ. نو ملګرو نن ورځ د هغه خلکو چې د هغوی اشهادتونو ته مونږ خراج عقیدت پیش کوو، خو مونږ ستاسو د غیرت د خراج تحسین پیش کوو چې په څومره محبت سره په څومره خاموشۍ سره په څومره درن تعداد سره تاسو راغلئ چې د هغې باوجود چې ما دا خبره وکړه چې انډسټري هم کمه ده او چې کم خلک شته نو د هغوی ټولو به ضرورتونه وي، ځکه چې 15 ورځې یو هفته هغوی دلته ویستلې ده، نو ظاهره ده چې هغه خپل کورونو ته تلي. څه ملګري پکې داسې شته چې هغوی 400 روپۍ کرایه د یو طرف ورکړې ده او نن دې پروګرام نه راغلی دی. زه هغوی ته خراج عقیدت پیش کوم، هغوی ته سلام کوم د هغو غیرت ته. ډېره مهرباني وروره، خو دا وګوره بغیر د دې نه نه کېږي. هغه یو شاعر وایي که نه मजदूर इतिहाद په جبه باندې مهرباني وکړئ په یو आवाज باندې مزدور اتحاد مزدور اتحاد مزدور 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 دنیا भर की मजदूरों दुनिया भर की मजदूरों सदर अब्दुल वदूद सदर अब्दुल वदूद ډېره مهرباني تاسو زنده‌باد. ملګرو کم کارونه موږ نه پاتې دي هغه تاسو بالکل بخایئ، خو زما په خیال چې کم د موږ نه د کېدو کارونه دي په هغې کې به ډېر کم پاتې د الله په مهربانۍ سره. ولې ما دا یوه خبره اورېدلې ده په حدیثو کې چې په کم شي باندې 3 شیزونه ولګي، قیمتي شي مال جان وخت. الحمدلله زه په فخر دا خبره کوم مال زما الله دا توفیق را کړی دی چې ما هغه 3 واړه په دې مزدور باندې استعمال کړي دي او نن د هغې اصطلاح ماته میلاو شو. بالکل زه تاسو شکریه ادا کوم. ملګرو خبرې وکړې د ډاکټر خان د اختر خان ساري دا خبره وکړه. اختر خان مونږ نه نشي راتلی، په ځلا کې مونږ نه نشي راتلی او الحمدلله چې مونږ چاته سوال نه دی کړی.
مونږ د چا نه درخواست نه دی کړی مونږ چاته ولې نه چې مونږ ته راشه د هغې وجه دا ده چې مونږ بیا څه غواړو مونږ څه وایو زمونږ سره خوله ده مونږ د چا پروا نه کوو نو چې مونږ د چا پروا نه کوو نو مونږ له څوک نشي راتلی ولې هغه ډېر ډرپوک خلک دی او هغوی دونه وهانې کړي دي چې مونږ هغه بیا وایو یو خبره به تاسو ته بله وکړم جي او تاسو مشران کسان چې کوم ناست هغو ته به یاد وي په 2010 کې په دې مارکیټ کې زموږ جلسه وه د لوټ شوټینګ خلاف او په هغې کې مونږ چې کله پروګرام وکړو نو اخبار کې بیان ولګو نو په هغې کې مونږ ووایو چې په پلان کې ورځ به مونږ احتجاجي مونږ به جلسه کوو مونږ به جلوس کوو په هغه ټایم باندې واجد علي خان زمونږ وزیر جنګلاتو نشرل پاټۍ والا په هغه کې اوس مسلم لیگ کې دی نو هغه ما ته ټلیفون وکړو اخبار مې وکړو ډېر زیات خوشحاله شوم نو ما چې الله دې بیا خوشحاله کړه یار خیر شه وی چې بس زه خبر شوم چې د لوټ شوټینګ خلاف واحد ودود دی چې به سبا راوځي نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې په سوات کې خو ډېر شي خلک دی خو بل چاله دا توفیق الله ورنکړو نو زه به درځم او د دې چې څومره اخراجات دي شکر الحمدلله هغه هم ژوند دی او زه هم ژوند یم د دې چې څومره اخراجات دي هغه به در کوم او زه به ستاسو سره جلوس کوم ما وایي خان چېرته رانه شي چېرته رانه شي وی ولې نو ما زه خو ستا خلاف جلوس کوم او چې ته راشې نو زه به چا ته فریاد کوم زه به د چا غیبت کوم زه به په چا پسې خبرې کوم زه په تا پسې خبرې کوم ما اووه کسان په هغه ټایم کې په اسمبلی کې د نېشنل پارټۍ اووه کسان د ضلع سوات نه ناست وو جعفر شاه شیر شاه واجد علي وغیره وغیره نو ما ویل ته چې زما سره دومره ستا دغه شته همدردي شته او ته ما مطلب دا خوشحالول غواړې او د سوات په خلکو باندې خفه کېږي زه به تا ته یو معمولي طریقه وښیم اسانه چې ته به یې کولی هم شي او عزت به دې پې هم ډېر زیات شي او موږ به ستا عزت وکړو وی هغه کما ما وی سبا اسمبلی ده چې اسمبلی ته لاړې د اسمبلی په فورم باندې د اووه کسان ځان سره واخله او د اسمبلی نه واک آوټ وکړه بهر راوځه په پړو کې کښېنه وایي به په سوات کې لوډ شیډینګ دی چې تر څو پورې ته نه ختم شوی نو خلک به دې وګوري دنیا میډیا به تا ته راغلي نن به اختر خان ما ته څنګه راځي زه به مطالبې کوم پر اوس کال په جنوري کې تقریبا 2025 جنوري کې غالبا زیات حکم که خطا کېږم دلته سوات ته یو منشتر راغلی و نوم رانیر شو عبدالشکور صاحب راغلی و د هغه سره مونږه میر شاهد خان راوستو شاهد علي صاحب هغه چې رالو کالونۍ کې ودرېدل نو هغوی ته ما دوه مطالبې وکړې د ورکر ویلفیر فنډ مطالبه ما د عبدالشکور نه وکړه او بیا مې د ناظم دغه نه د میر نه چې بای دا روډ چې دی دا د بلدیو ګاډو خراب کو زما پیپونه ټول مات کړل نو ته مهرباني وکړه دا جوړ کا اره پاسې داسې په جوس خروش پرې دا خبره وکړه چې بالکل دا خو به زه جوړو د هغې نه بعد هغه مونږ لیدلی نه دی هغه زمونږ ټلیفون نه دی ریسیو کړی دا خلک به سبا مونږ پسې بیا دروازې له راځي او مونږ ته به وایي چې وډره کا مونږ به هم په ډرمسو ګډېږو به نو ملګرو مونږ ته دا خلک نشي راتلی خو دا شکر الحمدلله چې اختر خان ما ته ویلي یو پیره نو یو 15 پیرې ټلیفون ورور یې وکړو ډرایور یې وکړو سیکرټري یې وکړو مظهر او یو پکې بل ډېر شی دي چې دا به مونږ تاله راځو بېګا وایي چې یاره مونږ خو دا پروګرام دا کړی دی چې یو کس دی هغه ما یې ورور سیده ساده خبره سیکرټري صاحب تاسو ته ووایي مونږ ضرورت نشته خو تا وایې راځمه البته د بشرانو قدر باندې پوهېږو راشه مونږ به خپلې مطالبې دا د کېدو ابه زمونږ څه مطالبه کولی شي منیسټر نه ټایم واخله زمونږ د وزیر اعلی نه ټایم واخله چې مونږ ورسره خپلې خبرې وکړو مونږ بار بار درخواستونه کړي دي خو هغې باندې څه کار ډېر زیات نه کېږي اوس په دې باب چې مخکې د وزیر مینس سره فیصل خان ترکۍ چې کوم دی د هغه سره د مونږ میټینګ وشو هغه ته مونږ هغه ټول ډیټیل د کېښودل چې بایجانه دا مالکانو حقوق چې موږ ستانه کوم غواړو نو دا موږ صرف په سوات کې نه غواړو دا موږ صرف په صوبه کې نه غواړو په ملک کې دا شوي دي بلوچستان ورکړي دي سند ورکړي دي او پنجاب ورکړي دي یار ته ولې نه ورکې ته په خپلې تاڼېداریا نه کې دا مهرباني وکړه وایي چې بالکل به زه کومه خو ما له ټایم راکړئ زه مشوره وکړم د چا سره مشوره کې څه مشوره کې بیا ورته موږ دا خبره وکړه چې ته د دې مشورې ته ضرورت نشته های کورټ کې موږ دا کیس ګټلی دی په سپریم کورټ کې روان دی جی بي په میټینګ کې دا فیصله شوې ده اسلام آباد نه چې دا بالکل په مالکانو حقوقو باندې تاسو ورکئ تاسو څوک یې چا سره مشوره کوئ که فرض کو ته د بورډ سره مشوره کوې د هغه مافیا سره مشوره کوې
نو هغوی خو چېرته خپله تاڼېداري ختمول نه غواړي ولې دا خرید فروغ به څوک کوي کوارټرې به څوک خرڅوي ملګرو دا ټولې خبرې د هغې باوجود د هغه سره جواب نشته چې موږ له جواب راکړي نو بار بار دا یو خبره کوي چې ستاسو ډېره مهرباني ستاسو ډېره مهرباني چې پاسې مو چې کینیم وایي او دا خبره کوي چې مطلب دا دی زه به مشوره کوم د مشورې نه بعد به تاسو له دا در کوم ملګرو د خلکو نه توقع نشته خو راځئ چې راپاسو او د خپل حق تپوس وکړو هغه دغه وایي که نه وایي دا په زارو او مینتونو نشي دا په زارو او مینتونو نشي سر د غداره پرې کول پکار دي د ابدالي غوندې په هر میدان کې د همت تورې چلول پکار دي ملګرو دا په دې نور نه کېږي یو پالیسي پکې جوړه ده ورکر په فنډ جوړه کړې ده زموږ صوبې ته لاخر نه ده راغلې هغوی بله فیصله نه ده کړې چې د 80% نه کمې هغه ته به انجینر د مزدور بچي ته نه میلاویږي زه ورته وایم دا خپله فیصله دې واپس واله ته څوک یې زما فیصلې واله دا پیسې زما دي ورکر ویلفیر فنډ ما جوړ کړی دی دا ستا د پلار جاګیر نه دی په دې کې د حکومت پاکستان یا د صوبې یا د مرکز یو روپۍ نشته نو چې نشته نو ته یې ماله څنګه فیصلې کوې او هغه هم غلطې فیصلې چې زما بچې به 80% خو یې دې وکړي چې 200% ډوالي او که دې 50% ډوالي ټیک په 50% زما بچې اخلي او که دې وانه خدای یو دی چې د یوکره نه ورکړی او دا به موږ نور سوال نه کوو او دلته به یې نه کوو که ضرورت راغی د ورکر بورډ مخې ته یو شیشه به هم نه پرېږدو ټولې به ماتو او چې څوک ناست و زما سر مې ووایي لاس بیا د ټولو خلکو لاس آزاد او تورې تېره زه پوه شو دا خلک پوه شه پرواګانې به د چا نه کوئ موږ د چا نه یېرېږو نو ما ستاسو ته دا په زارو په مینتونو نه شي ما ډېر زیات وکړو ملګرو ستاسو ټایم مې واخیستو ښه یو سوشل سیکورټي ته وایم هغوی سره خو خیر زما میټینګ شوی او صوبې سره هم هلته یو ډایرکټر هم راغلی او دلته کې چې کوم ناست خلک دي د هغو سره هم په هغې کې ډاکټر هم کېنولی او موږ ورته دا ټولې خپلې خبرې کړې وې خو هغو ته ګوره ما سیده خبره کړې وه او هغو اورېدلې دا انن د بیا پته نه لګي او که نه کول نو موږ چېرته تللي خو نه یو مړه خو لا نه یو ژوندي یو که نه هغه سره ته ما سیده خبره دا شوې وه که ټیک ټاک کار کوئ مزدورانو له او مزدور خوشحاله خو ته به ناسې دا ملګري را سره و که نه و قسم مې په خدای دا ټول انتظامیه و بار وباسم او ګیټ به پسې بندوم او دا سټیشنې ګولۍ دي دا زه ورکولی شم بهرحال هغوی هغه خبره د ما سره ومنله او انشاءالله دا ټولې مسلې به هوارې شي هغه که د کارډونو دي که د میډیکل بلونو دي که څه دي بله یو خبره اخرنۍ کومه یو دا چې که د چا الکان بچي په ورکینګ پوسټ کې سبق وایي نو هغوی د پیر په ورځ باندې لاړ شئ او خپلې پیسې د هغه ځای نه وانئ د چا چې جنکۍ بچي دي په هغې کې یو لیست ماله را کړی دی خو لږ ټایم بالي نو په هغې باندې ستاسو ټایم نه خرابوم نو ما سره بیا لږه رابطه وکړئ چې په هغې کې یو زمونږ دا کوهنور والا ملګری چې کوم دی چاړه الله دې خوشحاله ساتي د ده یو نمبر پکار دی 51 او چې کوم کسان ما سره رابطه وکړئ هغوی 51 نمبر وکړي چې هغه دلته درشي ملګرو اوس به مونږ یو جلوس کوو خو په منظمه طریقې سره د چغو سره د اوازونو سره او د جنډو سره او د ایس پی ایس کالج پورې بزو کروڑ بندي کې 500 پیری دي بل شابه دي نه بندوي دا زموږ روډ دی یو ورځ پکې زموږ نه کړی یار خو ګوره څوک په پاتې کېږو نه ولې چې د یو میمۍ سره دا یوه خبره تړلې ده چې جلوس پکوو نو زه په لنډو د ایس پی ایس کالج پورې ځو انشاءالله واپس چې دې ته رالو بیا به خپله مخه باندې ځئ ستاسو ډېره مهرباني الله ډېر زیات خوشحاله کا او ستاسو الیکشن ستاسو ریفرنډم دې مبارک شي.